څه ټایم کې چې شیخ صاحب شهید شو دي اطلاع چا درکړه او چې خبر شو نو دغه ټایم ستاسو احساسات او جذبات سو بیا چې کله لاړې هلته هم شیخ صاحب وکتو ما خپل سحر منځ وکړو په دغه ورځ باندې هغې نه پس زه ناست وم مطالعه مې کوله مطالعه مې وکړله دې وخت کې زما پیریډونه شروع کېدله ټایم پوره طالبان هم دلته خو زما زړه نه کېدو سبق ته په دا وخت باندې اوس بره کور ته لاړم نو خوب هم نه راتلو په دا وخت یعنې دغسې داسې وجبه کیفیت و د موبایل هم ما نه بله کمره کې پاتې شو پرې مې ښودلو ته سم ناستم معمولي سترګې مې هم په دې وخت کې ورغللې خو بیا راپاڅېدم دغسې نو راغلم په د موبایل ډېر کالونه راغلل د شیخ صاحب د ډرایور کالونه هم راغلل د نورو کسانو کوم چې ورسره و یو ډاکټر صاحب دی نو بیا چې دا ډېر کالونه ما وکتله زه پوه شوم چې څه مسله شته ما فیسبوک کولاو چې هغې کې مې وکتل شیخ صاحب شهادت خبره مې وکتلو نو یقینا چې هغه زما خو په خپله اعصابو کار پرېښود هغې سره خپې لاسونو دماغ هر څه ډېر وخته پورې دغسې په دماغو مې نه منله چې دا دیو ګپ لګوي خبره بیا مې ټلیفون یو کس دوت هغې نه اوس 15-20 منټ چې تېر شو څه نه څه لاسونه مې کار شروع کړو نو موبایل مې راواغېستو چا نه مې تپوس وکړو چې دا خبر رښتیا دی هغوی ما ته چې شیخ صاحب شهید شو نو بس دغسې یو غږ و چې یقینا ټول مسلمانان د اعصاب یې بیخي کار پرېښی او دماغو باندې شل کړي و زما خپله ژوند او زندګۍ کې قاري صاحب چېرته ګولۍ د خوب دپاره نه دي خوړلې خو په دا ورځو کې تقریبا چې د 15 ورځو پورې یعنې هره شپه ما تقریبا انجکشن کړی دا ګولۍ مې د ټینشن خوړلې دي بیا چې یو زما خپله خوب دغسې و چې د ورځ ټوله شپه موده شوی یم بیا د ورځې یم که څه ټایم زه سم ناستم نو زه ډارې کوده یم زما خپله دغسې خوب وي بیا خوب مې ویښ هم ډېر زیات وي او خوب راځي هم زر که لس ګنټې مې خوب کړی بیا هم چې سم نه موده کېږم خو دا ورځو کې 10-15 دن مسلسل هم دغسې و بیا د هغې نه پس یوه شپه وده شوم چېرې به د ګولو عادت نه شو چېرته به د انجکشن بیمار هم شوم ورسه نو د 2 بجو پورې د شپې سملاستم خوب نه راتلو بیا پاسېدم هغه ګولۍ مې وخوړله نو یقینا چې د شیخ صاحب درد او خفګان هغې ټول مسلمانان ودردول او خصوصا چې چا سره ډېر تعلق هغوی ډېر زیات دردولي الله تعالی دې حضرت شیخ صاحب هغه جهان ښایسته کړي او الله تعالی دې جنت الفردوس نصیب کړي د شیخ صاحب د شهادت نه پس څومره کمی محسوسوئ او احساسات او جذبات هم څه دي نو هغه شیخ صاحب دغسې و چې دغه په ژوند او زندګۍ کې موږ به دا ګڼل چې د سر سایه شته دی د دعا ځای شته دی که چېرته څه مشکل پېښ شو نو د ورتلو ځای شته دی اوس هم ډېر علما دي خو شیخ صاحب دغسې و چې هغه موږ خپل د سر سایه ګڼله صاحبان هم ګڼو د دعا ځای هم ګڼو د مشورې او د تسلۍ ځای هم ګڼو یقینا چې څنګه یو بچی هغه قدم دغسې اخلي چې یاره چېرته پلار ته مې څوک شکایت ونه کړي نو شیخ صاحب زموږ لپاره دغسې سرپرست و چې موږ به ژوند او زندګۍ کې یو څه کول نو دا یاره به هم راسره و چېرته شیخ صاحب ته څوک ورنه شي او چېرته زموږ باره کې څه غلط بیاني ورته ونه کړي بلکې یو ځل 2-3 دغسې شوې هم وه یو موضوع دو باندې زه ورغلم ما ورته شیخ صاحب تاسو ته خلک راځي او زموږ سره به د معاشره کې دغسې خلک هم شته چې حاسدین هم شته دی دلته مخالفین هم شته دی هر قسمه خلک شته دی نو ما ته یو ځل وخندله چې بعضې خلک رام شي راته بعضې خبرې وم که خو زه پرې نه کوم یقین ما ورته شیخ صاحب که دغسې خبره راځي نو ما ته ضرور وایي زه درته وضاحت کوم نو یقینا چې اوس هغه کمې یقینا چې هغه انسان ته محسوسېږي او تر مرګه پورې به هم دغسې وي